پلاشونو سیاست 400 کې د عاصم شاه ایډوکیټ دغه شهادت دغه قتل معما ډېر طویل شکل اختیار کړ. ګرو کتونکو عاصم شاه ایډوکیټ یو ډېر ښکلی ځوان د میا خاندان زړه هم پې درد کوي او په دې مقدا و چې څوک هم قاتل دی او چا هم دا ظلم کړی دی. نو د خدای نه هم دغه سوال دی چې خدای ته ذلیل او خوار کړي. خو ګرانو کتونکو دا اواز موږ راپورته کړی دی راپورته کوم او دا نه په چیخسان کوو او نه دی کې د چیخسان اخلو زموږ چونکې د میډیا کار دی موږ ورپسې بلو بلو ذلو ته ځو نو دا خو زموږ په ذله کې یو ښکلي تنکي ځوان چې کوم دی نو هغه وفات شوی دی د هغه په جون د هغه له خوارۍ نه وتلی و. خو نن ګرانو کتونکو درنه وه او دا د اے پي سي وه او د جماعت اسلامي د سوري لاندې وه. وکلا پکې د های کورټ بار صدر امین الرحمن خان ایډوکیټ او دغه شانتې د نورو بارونو صدران صدور چې کوم دی هغوی پکې خو هم ګډون کړو او مجیب الرحمن خان ایډوکیټ او د هغه ټوله کابینه او ټول وکلا چې کوم دی نو په دې کې موجود وو. موږ چې سهار لاړو ګرانو کتونکو په درنه کې د پاټو خلک چې کوم دی نو عموم پکې وو او بار خو مو نو ما یو څو سوالونه کېښودل هغې خلکو ته چې ما ته دې درنې له راغلي اف آی آر د چا په مدیریت کې شوی دی. یاره دا خو موږ ته پته نشته په دې کې کم خلک چې کوم دی نو نامزد شوي دي یاره دا خو ما ته پته نشته کم دفات پې لګېدلي دي یاره دا خو راته پته نشته. آیا ته چې شمدید ګواه یا تا د شمدید ګواه سره خبرې کړي دي یاره دا مې نه دي کړی خو په دغه سوشل میډیا باندې په دې مې واورېدل. بیا مې وی د دې وخته پورې پولیس ته د بهرمن شاه سیچو په ضد باندې چا ثبوت ورکړي وي خاندان یا بل چا نو تا ته پته شته وي دا هم راته پته نشته. بیا په دې کې موږ ته بل یو تپوس وکړو چې هغه کوم دوه پولیس خلکاران جوبل شوي دي اب په کوم ځای لګېدلي دي هغه څوک دي یاره دا هم راته پته نشته. نو دا سوالونه هر ځای ته چې ځای ګرانو کتونکو هغه خبره ده که نه په غوږ لاس نه کړم او منډه وخمه نو بعضې ځینو کې منټلي او دا سوالونه مې ذهن کې رالل ما چېرې نن به دې خلکو نه تپوسونه کوم چېر سړی راځي د پولیس په شهیدانو پسې هم خبرې په پولیس پسې هم شهید خبرې د یو کس لپاره ټول پولیس چې کوم دی نو هغه پلټځان کړي دي ابه ډېر سنګدلی وي چې هغه په عاصم شاه ایډوکیټ باندې نه خفه کېږي د هغه په خاندان په دغه درد باندې نه خفه کېږي. خو داسې موقع باندې خلک په لاشونو باندې بیا سیاست کوي او راپاسي. اوس ګرانو کتونکو دې سر کې رسې او مهمه خبره کوم ډېرو کسانو سره موږ انټرویو وکړئ نو پولیس زمونږ نه اوري پولیس له موږ ثبوتونه ورکوو خو ثبوتونه نه اخلي. بیا چې کله موږ د پولیس سره رابطه وکړه نو هغوی بیا باقاعده په وټساپ دغه کې یا کم مشرانو سره چې مې انټرویو کړی وي ویده ته مې وټساپ کړی دی چې د بی بی اے چې کوم دی لاهور نه کړې ده سفري بی بی اے دی ته وایي او دوی و چې یاره د بی بی اے ولې کوله نو په دې پښتونخوا کې وګوره 4 مرګونه یې کړي وي او بی بی اے وکړي او بل سرکاري سړی دا تړلی شوي وي دې تختیري نه شي د ته چې کله پولیس وي عدالت وي چې راشه نو دې بازیري کوي. اوس دې کې په دویم اړخ هم اف آی آر چې کوم شوي دی او دهشتګردۍ دفعې دغه شوي دي او ناجیزه چې کوم موږ هم ګورو خلک هم ګوري د 15 کالو په عمر کې په یو مشر باندې چې د هغه مشر په خپل وخت کې په سیاست کې یو خپل نوم و په هغې اف آی آر شوی دی په دغې خفګان دي په دغې موږ خبرې وکړئ. نو هغوی دا وی چې یاره دا بلکې سیچو چې اوس کوم نوي سیټي سیچو راغلی عمران خان هغوی دا زه په خپل دسخط هم ویستی شم خو دا نوم نه دی نو چې دا نوم نه دی نو کوم نوم دی په کار دی چې هغه نوم سکرین ته راشي. نو ما به دې خلکو ته دا خواست چې کله پولیس تا اوري د ستا ټولې مطالبې مني تا ته غوږ ږدي نو د هغې نه پس پولیس دونه نه متنازع کول دا زموږ 400 ده. دغه خاندان خپله یو ډېره سرسوب والا دی او په دې کې ډېر غټ اکشن اخیستی شوی دی. انشاءالله قاتل به مخې ته راځي دې کې اوس ته
ډي وي آر خبره کېده نو ډي وي آر هغه فوټیج هم راغی. دلته کې بدقسمتۍ نه په دې باندې اواز پورته کولی چې په ټول پاکستان کې یولې باټري ده هغه په لاهور کې ده، کرایم هلته کې ځي، خو د سی سی ټي وي فوټیج وي او هغه د نور ګولو د اصلي چې کم دی کم بولټ دي د هغې ځي. نو په دې باندې د پښتونخوا کې دې له کار کولی چې موږ لاهور ته ولې ځو؟ په پښتونخوا باندې څه داسې عذاب راغلی او څه چل شوی چې د وزیر اعلی سره دومره پڼ نشته چې دلته کې په دې صوبه کې دغه لیبارټري کولو وکړي. نو ګرانو کتونکو دې وخت کې پولیس ټولې خبرې اوري او پولیس وایي چې موږ دغه خاندان سره ولاړ یو. دې وخت کې انکوایري لاړه مردان ریجن ته چې د درې واړو نوخار صوابۍ چارسدي پولیس په پکې جوډیشل انکوایري غوښتنه ده، بالکل تیار دي. کله چې د قوم خبره نه مني بیا ناجیزه کوي، کله چې دغه مشرانو خبره نه مني. خو دې وخت کې ډي پي او 400 چې موږ خبرې وکړې نو څوک نه زما دفتر ته راغلی دي، نه داسې یو عیني شاهد راغلی دی، نه را سره داسې خبرې شوي دي. نو په بل اړخ هم ولې چې پاټلی بالکل په یو اړخ روانه ده، موږ درته دویم انشاءالله په دې به نورې خبرې اترې کوو. الله پاک دې د عاصم شاه خاندان له صبر ورکړي، الله دې هغه له جنتونه ورکړي. د جمعې مبارکه ورځ ول الله پاک ورکړله، ډېر زیات پرې خفه یو ګرانو کتونکو. خو دې وخت کې زه بعضې ایس فروش ما ولیدل، هغه خلک ما ولیدل چې هغوی پکې د آرمي بس هم خبرې شروع کړې، په باجوړ کې دهشتګردو ته هم شهیدان وویل. نو لکه دونه پکې دغه ته نه دي تلل پکار چې هغه پکې بیا ته په شهیدانو پسې هم خبرې کې. نو ډېره د افسوس خبره ده. انشاءالله دې کې وختن په وختن چې څه راځي دا د ډي پي او 400 په ریکویسټ باندې دا هغه وي چې شفاف انکوایري وشي. نو هغه انکوایري چې کومه د مردان ریجن ته لاړله او دې وخت کې پولیس وایي چې موږ هر قسم انکوایري ته تیار یو. خو دې بهرمنشاه کې ګناه وي نو بالکل به پولیس ملګرتیا نه کوي.